أنين ضج في صدري لظاه، ودمع من مآقي العين سالا. هي الأقدار قدرها إلهي، به آمنت سرا أو جهارا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. حضرت ابی بکر نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې حضور صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې کله دوا مسلمان په تیر باندې د یو بل سره ملاقات وکړو، یعنی دواړه جنگ سره شریک خپل منځ، فالقاتل والمقتول فی النار. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قاتل او مقتول دواړه د چې کوم قتل شو او د چې چا قتل کو د دواړو جهنم ته ځي. قلت یا رسول الله، وی چې مورته چې اې د الله رسول الله، د صحابي پښتنه ونکو، هذا القاتل فما بال المقتول؟ دا یو قاتل دی، ظاهره خبره دوک جهنم ته لوټي ځکه چې مسلمونی قتل کو، نو د مقتول ویل درېمی. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل: انه کان حریصا علی قتل صاحبه، وی چې دا د خپل ملګری په قتل کول باندې یعنی حرص کو، دا په خاجس باوا په خنیات و چې کا زور زړه شول نو زو قتل کاوه، نو تقدیری خبره وا چې د بل ور زړه ش دغه مړ کو دیو جناو وی چې د دواړه جهنم ته درېږي. د حدیث ش گویا د مو عزت منه مشتوستا حضور صلی الله علیه وسلم د مسلمان د مول او د مسلمان د زون د دغه باریک شو وشای د څومره د احترام او د یعنی تقدیر او د تعظیم ولا شایان دي. حدیث شریف سی حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چې کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، د هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دي د وینا د مول او د عزت او ابرو، دا د عزت نه خرابوي، دا د مول نه خرابوي، دا د وینا نه تیاوي. حدیث شریف شردریمی حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چې کچیره لو ان اهل السماوات والارض، کچیره د اسمانه او د مزکه ولا دا غون جمع شول او یو مسلمان نه حق قتل کا، نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله لاکبهم الله فی النار، الله پاکو دا غون جهنم ته ولش. څومره اسمانه کې خالته نه څومره فرشته او څومره پمزګه کې انسانون دي، دا ټول کچیره جمع شي او یو نه حق مسلمان قتل کو غون دک شریک وی، نو الله پاک وی چې دا غون جهنم ته ولاشي، ځکه غنی ذات او د یو مسلمان یو غټ حیثیت دی الله پاک په نظر. دیو جنا د مو عزت منه په چار دادو چې یو بل د پورا د احترام او د محبت او جذبه سوتی د خپل مسلمان ورور د پورا د یعنی غلط جذبه نه وي. ها دادو کچیره دا سوچ په دمن قتل یعنی د قتل شرعاً جایز و او مسلمان کې دله باوجود چې د کوم د مختلف حالتونه دي عمل یون مشتوس بار بیانوي. هغه نه علاوه خبره دو چې اسه د یو مسلمان سره د معمولی کیسه باندې او په معمولی غوسه په معمولی جذبه باندې د پورا د قتل اراده لري چې دای مش قتل کی، او قران چې الله پاک یې چې من قتلها فكانما قتل الناس جميعا، چا چې د انسان قتل کدا داستای لکه غون انسانونه چې قتل کړي وي، یو انسان قتل کا یو سړی قتل دی، خو د یو سړی قتل داستای لکه غون انسانونه قتل وي. ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا، او چا چې یو انسان باج کا ژوندای پرې شي نه د مرګ نه رو باج کا دا داستای لکه چې غون انسانونه باج کړي وي. دیو جنا د مو عزت منه په چار دادو چې د یو بل د پورا د محبت او د احترام او جذبه سوتی غلط جذبه نه سوتی. او دویم کس چون کې قتل شخپل د قتل نه وکړو، خو نیت دا او د نیت دی وجه نه په چار دادو چې خپل نیتینه دی یو بل د پورا صفا سوتی. ضروری نه دو چې مظلوم چې ګمن په ظاهر خدا ولې د شولا ظالم سړی د قاتل و د قتل کو، خدا مظلوم ها ظالم و ځکه چې دته مکان شو ملاو کنوي د مقتول چې کیمو دا هم جذبه دا و چې زو قتل کاوه دا سړی،
خو الله پاک موقع د خپل ته ورکړل ځکه تقديري خبره د دواړو نه قتل کیږي یو قتل کیږي نو د مقتول جهنم تدریمی او قاتل جهنم تدریمی الله د دې مشتوس ټوله حفاظت وکړو او حدیث شریف شردریمی چې مسلمان دمره پر فی فسحه من دینه وچ دمره پر د دین کوشادګي شدای شپیرا دین ته حاصل دی مالم یوسف دمن حراما څو پر چې ناجایز وینا او حرام وینا نه وي تویا کړي دا کیس شدای مبتلا شوی نه وي در پر د تغون چانس نشته نو الله جل جلاله د مشتو سه د ناجایز قتلینا او د ناجایز مرګینا حفاظت وکړو او یو روایت چې خدا هر غلیدي چې مشرق یا په مغرب چې د نیو بل طرف ته چیرې د حدیث معنا د مفهوم دی چې کچیرې په یو بل طرف ته د دنیو یو سړی قتل شو او ناجایز قتل شو او دلته یو کاس په بل طرف ته د دنیو په مشرق طرف شي یو کاس نوستای هغه د خوشولې اظهار په وکړه دای هم برابر پکې شریک دی دیو جن په چار د په داښمې احتیاط وکړي خلک مړيږي څوک هم مړيږي څوک قتل کوي چار د چې ډېر څه نشي کولای کم از کم خاموشي اختیار کی خدا باندې د افسوس اظهار کا کوي او کنه کوي دا ځون د خبره دي مازه خدا باندې د دې مذمت کړي په دې باندې خو کم از کم خوشاله په مستوسونه کی نو الله پاک ته دغه هم مستوستا عمل کوله توفیق نصیب کو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین